أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. مخیاتونو کې تذکرہ وا د سفر پس مکه کې داغه بعضی احکاماتو کله چې تاسو په سفر کې یې نو منځبا څنګه کوي په څه طریقې باندې سو رکعات به کوي دانګي بعضی خبرې سفر سره متعلق وي هغه کې هم سبازي خبرې وشوي چې روزي خبره ده دیس کې هم سفر سره تعلق لري دانګي موضوع باندې مسا خبره واغي هم څه تذکره وشوه بیا ورپسې تذکره وا میدان جنگ کې جهاد کې چې کله د مانځ ټیم شي نو موږ به په څنګه طریقې باندې کوي امامتي ده نو امامتي به څنګه کوي کله چې یره ده نو د هغې صلات خوف ورته وایي د هغې مونځ طریقه د یوازې دا نه ده چې دی مونځ د دغې صرف د کافرو نه خطره ده نه نورې خطرې هم کېدی شي په هغې کې هم داسې طریقې باندې مونځ کېدی شي دارنګې کله کله مانځه کې نور بعضې خطرات راځي کله ماری لړمی څه شی مخې ته راشي د هغې په وخت کې مانځه څه طریقه به وي نو هغه شریعت بیان کړله چې کله داسې یو شی راغی چې هغه ضرري دی نقصانی دی نو د هغه بندوبست اول وکړه په مانځه په حالت کې هغه وجلی شي هغه مړ کا بیا کم ځای کې چې مونځ دی پاتې کړلی هغه ځای نه مونځ بیا شروع کا چې د هغې نه د خطرې نه ووتې ګڼ خلک دی ګڼ خطرات دي نو بیا د مانځه طریقه هغه هم بیا دغی اوس خطرات دي د نورو درندګانو وغیرو نو څه خلک مقابلې ته ولاړ دي او څه خلک مونځ کوي دغه طریقه به وي دارنګې کله چې یره ډیره زیاته شوه نو د هغې طریقه یا کله چې یره ختمه شي نو د هغې طریقه څنګه مونځ به کوئ څه ټیم به کوئ ټیمونو د هغې لحاظ مونځ پنځه ټیمه مونځ فرض دی نو دغه مونځ دا وخت په وخت باندې دی د هر یو مونځ دپاره جدا وخت دی ټیم دی د هغې ابتدا انتها ده سهار کېږي څه ټیم نو سهار مونځ قضا کېږي څه ټیم بیا ماسپښین دی بیا مازدیګر دی ماښام دی ماسوتن دی نو څه ټیم شروع کېږي ټیم او څه ټیم ختمیږي هغه وخت څه ټیم وځي اوس خو اسانی ده ټیمونو دپاره نقشې جوړې شوي دي نقشې بعضې داسې دي خلک جیبونو کې ګرځي او بعضې داسې دي ګړۍ دي چې هغه خلکو په لاس باندې هغو ته ټیم ښیي پلان کې وخت باندې ټیم داخلیږي پلان کې ټیم باندې ختمیږي دغه ګړۍ دا هم دا حل وي اوس خو اساني شوې ده پخوانو خلکو ته مشکلات وو بیا تذکره د دې وه چې کافر دی مقابل دی هغه ستاسو نه په آرام کېږي نه نو تاسو هم په آرام کېږئ د هغې په طلب کې د هغې په لټون کې تاسو سستی مه کوئ د هغې نه ځان غافله کوئ ما کله که د جهاد خبره راشي د جنگ خبره راشي نو ځان رستو کوئ ما چې ولې په جهاد کې خلک خوږیږي په دې کې خلک مړه کېږي شهیدان کېږي نو تاسو ته که درد در رسی
نو داسې هغه هم دړمن کېږي. که تاسو مړه کېږئ نو هغې مړه کېږي. او خو خبره دا ده تا ته چې دړ او تکلیف در رسي نو تاسو الله باندې امید دی، د الله نه یو تمه ده، امید دی، الله باندې ایمان دی، نو تاسو له الله اجر او ثواب درکوي. مړ شوې نو شهید شوې غټه درجه الله درکوي چې کله د الله باندې ستا اعتماد او باور او یقین او ایمان و. اوس دې آیتونو کې تذکره کوي د دې چې قرآن کریم الله رب العزت را لېږلی نو یو طرف ته قرآن دی نو بل طرف ته پیغمبر دی. نو فیصله هغه په قرآن او په د پیغمبر په طریقه باندې. کم چې خیانتګر دي، کم چې جګړه مار دي، داغي د طرف نه ته جګړه مه کوه، داغي د طرف نه کېږه ما، داغي خبره کوي ما او تا ته وایي. بله خبره دا کوي چې او د الله نه بخښنه غواړئ، استغفار وایئ. داسې خلک دي ځانې کله چې څه کار کوي نو د خلکو نه یریږي، د خلکو نه ځان پټوي، لیکن د الله نه خو پټېدی نه شي، د الله نه یره نه کوي، د الله نه پټېدی نه شي. دی چې کم ځای کې یي نو الله ته پته ده، الله په خبردار دی، څه چې دی کوي په هغې باندې الله راګیرونکی دی. د دغې کافرانو د طرف نه کوم چې منافقان دي د هغې د طرف نه په دې ژوند د دنیا کې که تاسو جګړې کوئ نو د قیامت ورځ را روانه ده نو هلته کې خو بیا نفسي نفسي وي، بیا به هر سړی د خپلې خبرې جواب کوي، نو بیا به هلته کې دی څه کوي. نو دنیا کې که چا ښه کړلی نو د هغې بدله به ورته میلاویږي، که چا بد کړلی نو د ځان دپاره یې کړلی. کله دنیا کې داسې خلک یو کسب وکړي، یو عمل وکړي او هغې باندې بیا خلک نور بدناموي نو د هغې تذکره هم کوي چې بل باندې بدنامه لګئ، بهتان لګئ، نو دا ډېر غټ ګناه یې وکړو. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، یقینا موږ نازل کړلی تا ته کتاب په هغه باندې لتحکم بین الناس، د پاره د دې چې فیصلې وکړې ته د خلکو په منځ کې، بما اراک الله، په هغه څه باندې چې الله ښودنه کړله تا ته. الله چې کومه تا ته ښودنه کړله په هغې باندې الله تعالی کوم علم درکړلی د قرآن علم، الله تعالی تا ته وحی خفی را لېږله، وحی جلی را لېږله، په دې معنی فیصله کوه. بعضې وخت کې داسې فیصله الله په هغه وخت کې یو خبره راشي نو الله په هغه وخت کې حکم راولېږي د دې خبرې دا جواب دی، جواب په هغه وخت کې وشي. بعضې وخت کې داسې شي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس شوی دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی شوی دی، جواب یې دی ورکړی، غلی دی په دې کې وحی راغله او د هغې ښودنه شوې ده، حکم بیان شوی دی. دغسې کله داسې هم شوې ده چې یوه خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړله، په هغې کې لږوټې نیمګړتیا وه، سړی تللی وتلی او په دې کې وحی راغله، هغه سړی واپس راغوښتی شوی دی او هغه ته خبره شي ده. لکه دا خبره د جهاد وه، مخکې تذکره د جهاد وه، نو یو سړی راغی وی زه جهاد لزم، نو ټول ګناهونه معاف کیږي؟ او یاو رسول الله صلی الله علیه وسلم یاو ټول ګناهونه معاف دي، توره چې ده نو دې باندې هر ګناه معاف کیږي. سړی یو پاسېد، الله اکبر یې وویې لاړ، ووته، په دې کې جبرئیل علیه السلام راغی وی الا الدین، قرض نه معاف کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې سړی راغواړئ، هغه سړی بیا راغوښتو، نو هغه ته یې وویې الا الدین، ټول ګناهونه معاف شي ما سوا د قرض نه، قرض نه معاف کیږي، پردی قرض نه معاف کیږي. ښه ته یې زه خلکو نه به پیسې اخلم، قرض به اخلم بیا به نه ورکوم، خلکو نه به پیسې وهم هغه به بیا به نه ورکوم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې توره دې باندې خو ټول ګناهونه معاف کیږي ما سوا د قرض نه. نو قرض داسې دی چې دا حقوق العباد کې دي،
حقوق العباد الله خپل حق معاف کوي، حقوق العباد نه معاف کوي. ښا نو ان انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله، یقینا نازل کړل موږ ته ته کتاب په حق باندې د حق کار کولو د پاره، د اظهار د حق د پاره، لتحکم بین الناس دې د پاره چې فیصله وکړي د خلکو په منځ کې، بما اراک الله په هغه سمانه چې الله خودل لتا د خونه کړل تا دا، ولا تکل للخائنین خصیما او مکهګه د خیانتګرو طرف نه جګړ مار، د خیانتګرو د پاره جګړ مار ما جوړیږي چې هغه د طرف نه داغي صفای ته بیانې نه نه چا چې خیانت کړل چا چې سکړل نه ځان لیکړلی. ها واستغفر الله بخنه طلب کو د الله نه نیو بخنه کو دلته خبره وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی، نو پیغمبر ته وی موږ ته اوري کنه خبره داسې ده. واستغفر الله بخنه طلب کوي د الله نه، هر یو تن ته وی او ته بخنه طلب کو د الله نه، استغفار وا دا د استغفار. بعض خلک استغفار وی، استغفار نه ده، دا لفظ ده استغفار. نو واستغفر الله بخنه طلب کو د الله نه، استغفار وا. ان الله کان غفور الرحیم، یقینا الله دې بخون کې مهربان. نو که پیغمبر صلی الله علیه وسلم تشین دې ته امر تعبدی وی، ته دا الله بندې نو استغفار وا. دا لازمی نه ده چې سړي ګناه کړي، سړي ګناه کړي نو دې استغفار وی او کړي اسی نه وی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ما زما په دې اسلام باندې بوج راشي، زړه مې خپشي، نو چې زړه مې خپې بوج په نزه استغفار ویم، کله وی او یا پیر او ویم، نو الله رب العزت زما د زړه غ بوج ختم کی. ا دې پرم علاج دی چې کله یو سړی باندې تکلیف ده، یو سړی باندې ساړوبی ده، استغفار دې ډیر وای. نور سینو کې ذهن خطه ده، سړی ذهن کار نه کوي، څه چلے لگا بس ایسی سال میں ڈوب دے، نو سا ڈوب دے استغفار وای کنه. نو واستغفر الله بخنه طلب کو د الله نه، ان الله کان غفور الرحیم. دیمه خبر دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چوي بخنه طلب کوا، نو څه مطلب واستغفر الله لامتک، بخنه طلب کو د خپل امت د پاره. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر ویلی ښه د خپل امت د پاره په دنیا کې ډېرې بخنې غوښتلې، وای د هر امت د هر پیغمبر د پاره څه دعاګانې د الله په نسبت باندې هغه قبولي. نو زما هم درې دعاګانې وې، نو دو دعاګانې ما وکړې د خپل امت د پاره په دنیا کې وکړې. یو دعا چې دا هغه مې پرېښودې ده، او قیامت کې کوم د خپل امت د پاره. زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه موږ باندې ډېر مینو ښه، په خپل امت باندې ډېر زیات مینو. نه هر یو پیغمبر قیامت ورځي نو هم به وای نفسی نفسی، هر پیغمبر به وای، لیکن زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم به نفسی نفسی نه وای، هغه به امتی امتی، یا الله زما د امت بس کیږي، زما د امت بس کیږي. دنیا کې هم امتی امتی وي، او موږ د هغه پیغمبر سره دشمنی شروع کړل، هر کار کې، هر خبره کې، هر عمل کې زموږ دشمنی ده. پیغمبر یو سوې موږ بل سکو، هر کار کې چې ګوري غم ګوري، خادي ګوري، بل څه ګوري، بل څه ګوري، څومره چې ګوري د پیغمبر سره دشمنی ده. پیغمبر یو څه کوي زه څه کوم ته څه کوي. د مور نه د پیغمبر مینه زیاته ده د امت سره. نو اخله خبره کوي وای د مور زړه په بچی باندې او د بچی زړه په وچ ټانګ باندې، هغه خبره ده. نو زمونږ زړه چې دی هغه په بل څه دی، او د پیغمبر زړه هغه موږ باندې دی، زمونږ دپاره خوږیږي هر وخت کې، زمونږ دپاره زمونږ غم کې لګیا دی. ډېر پیری صحابه کرامو الیدل اورېدلي دي زما د امت بس کی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې باندې پرېښود خبره پرېښوده، الله وتوی لسوف یعطیک ربک فترضى، الله به تعالی دومره صدر کتاب خوشاله کیخه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تسلی وشوه. دانګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی
زب تا په آخرت کې خپکو معنا خوشاله بدی کم نو وی الله سره نه خوشالېږم هغه پورې چې زما یو امتیم په جهنم کې نه خوشالېږم نه زموږ د پاره دومره لګیا دی او موږ بل څه کوو ان الله کان غفور رحیم یقینا الله دې بخون کې مهربان ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم جګړې مکو دا کسانو طرف نه چې خیانت کې غرزول خپل خیانت کې غرزي خپل ځانونه خپل ځان چې په خیانت کې غرزي خیانت کوي خیانتونه کوي د الله خلاف کوي د رسول خلاف کوي د دین خلاف کوي داغه خلاف عملونه کوي نو داغه د طرف نه جګړې مکو صفائی مکو ان الله لا يحب من كان خوانا نسيما یقینا الله نه خوخي هغه څوک چې هغه خیانتګر ګناګار ډېر خیانت کوونکی ګر هر څه کې خیانت ته په خبره کې د خیانت ته نو په عمل کې د خیانت ته په امانتو کې د خیانت ته هر څه کې خیانت نو د خوان جوړ شو ډېر زیات خیانتګر یستغفون من الناس ولا یستغفون من الله دی پټی کې د خلکو نه یو کار کوم خلکو نه پټو کم دا بازي کارونه دي سیدی چې د خلکو نه پټ کړي رشوت چې خلک اخلي نه هغه په کار باندې نه لیکه کم ځای چې لاړ شي دا به ډېر کم خلک کم تر خلک وي چې هغه نه د قصيرا کې ماته شمار کا دا ډېر دا رشوت چې اخلي نو ډېر خلک په داسې کوي چې غلط نوټونه ورکی ال د شمار لري شي کنه هغه ته پته نه پته وته یې نه هغه دا وی کته بس صحیح دي ځه خبر خلاص شي مخکې دا گاډو والا چې بتلو نو دی نوٹ به نیم کړو نیم نوٹ به راوړ کله په لاس کې چې کله هغه ته ورسید اصل په لاس کې یو نوٹ ورکو امنډي گاډه روانو आज बरुस्त होगा था नोट बनीमो नन्नीम बेदल तो और को नीम बेबल जी को और को पप्पट बांधी क्या ना खल को ना पटी खलक वे नहीं वला यस्तफून मिन अल्लाह अवधी नशी पटे दे दाला न वो हुआ माह महलदार चाला दे दी सर दे दी यर कई दा खल को ना दाला न यरा न कई दा खल को न यरीगी اگر خلق به میویني ښا غلا نه کوي ولې کور والا را پابسي کور والا به میویني نو دا خبرې دا کاری د خلقونه حیا کوي د خلقونه پرده کوي د الله نه پرده نه کوي وهو معهم الله د دې سره ده ایز یو بیتون ما لا یرضا من القول کله چې دی مشورې کې دا غس چې ناراضي کیږي الله د خبره ا خبره په لحاظ سره الله راضي کیږي نه دغه خبره کوي ناروا جرګي کوي وکانه الله بما يعملون محيطا او الله دې په اسمان چې داخله کې راګي رون کې ها انتم اولای جادلتم بیا تاسو خلک وي چې جګړه کوله تاسو د دې طرف نه په ژوند دنیوي کې فمن یجادل الله نو څوک به جګړه وکړي د الله سره د دې طرف نه د قیامت پورز اما یکون علیهم وکیلا یا هغه سوچي په د باندې کارساز ای به د پاغي باندې کارساز نو خلک لګیا دي د نورو طرف نه جګړې کوي خبره به د یوې جګړه به زما واستای الګا پر دې خپل کار به کې پر دې ملک دې پر دې دغه دې داغي په بار کې ما ته ولې جګړه کوم نو دې لګیا دي پر دېغه مې پاس سره غسته وي اخل وې د سواد خلک پر دوغه مونږ خوړی یا پر دېغه مونږ کوي او نه دغه خلکو طرف نه دغه منافقانو طرف نه دي کافرو طرف نه ولې تاسو جګړې کوي نه که تاسو جګړې کوي د دې طرف نه د قیامت په دنیوي ژوند کې نو فما یجادل الله نو سو بل الله سره جګړه وکي د دې طرف نه قیامت پر دې جواب وسو کوي بیا اما یکون علیهم وکیلا ای بده پدی باندې کارساز وما یعمل سوان سوچ عمل کوي د بده او یظلم نفسه یا ظلم کوي په خپل ځان باندې ثم یستغفر الله بیا بخنه طلب کوي د الله نه یجد الله غفور الرحیم مومن الله لرا بخون کې مهربان
ومن یکسب اسمن او څوک چې کسب کوي د ګناه فإنما یکسب علی نفسه یقینا د کسب کوي وبال به د په ځان باندې سې چې کړلی نو وبال به په خپل ځاني سچ کرے آ برے بھی ہوئی وکان اللہ علیما حکیما دی اللہ پو حکمت والا وما یکسب اسمن وما یکسب خطیئتا سوچی کسب کئی د خطا او اسمن یا د گناہ ثم یرمی بی بریان بیا بدنامی لگئی پاگی بانے بری خلق بری خلق بانے او ورتپی پاگی بانے وروری فقد احتمل بہتان یقینو چدی کو بہتان و اسم مبینا گناہ کارا او کارب خبر وکړه کار ګناه ده بهتان یو تړو بعضی سیدونه داسي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چاته پوښتنه کو غیبت څه ته وایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وته فرمایل ذکر کا اخا کا بما یکرو ستا د خپل رور تذکرہ په دې طریقې باندې کول چې هغه بدګنی دې ته غیبت وایي وی خانو کا خبر پکی نو بیا وی او کنه چې پکی نو دا هغه بد غنی نو دې ته غیبت وای او چې نه پکې نو بیا خو فقط بهت تا نو بیا خو پتا بهتان لگاو چې شته پکې وته وې نو دې ته غیبت وای او چې نشتی پکې او ته وې چې دا کاری کړل نو اصل خو بیا بهتان شو هغه دا غې نه غټ شو دې باندې بس کو ان انزلنا الیک الکتاب یقین موږ نازل کړل په تابانه کتاب بالحق د حق کار کولو د پاره یا بالحق په حق باندې له تحکم بین الناس د پاره چې فیصله وکړي د خلکو په منځ کې بیمار کله پاس باندې چې الله خو نه کړل تا تا ولا تکل الخائن خصیما مکیګه د خیانتګرو طرف نه جګړ مار واستغفر الله بخنه طلب کو د الله نه ان الله کان غفور رحیم یقین الله دې بخون کې مهربان ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم او جګړه مکو دا کسانو طرف نه چې خیانت کې ورځي خپل ځانونه خیانتونه کوي د خپل ځانونو سره خپل ځان سره خیال کې هر ګناه چا لپاره ځان سره دی بد ځان لدی وي ان الله لا يحب من كان خوانا اسیما یقینا الله نه خو هغه غسو چې هغه ډیر زیات خیانتګر اسیمن ګناګار یستغفون من الناس دا خلق پټی کې د خلقونه ولا یستغفون من الله نشی پټی دی د الله نه یا نه پټیږي د الله نه د الله نه پټیږي نه د الله نه دی پرده نه کوي د خلکو نه پرده کوي وهو معهم حال دا چې الله د دې سره ده ایز یبیتون ما لا یرضى من القول کله چې دی مشورې کې دا غسه چې ناراضي کیه الله په دغه خبرو باندې وکان الله بما يعملون محیط الله دې په اسمان داخله کې راګیرون کې ها انتم هؤلاء بیا تاسو خلق وی جادل تمانو فی الحیات الدنیا چې جګړه کوي تاسو د دې طرف نه په ژوند دنیوي کې فمن یجادل الله نو څوک به جګړه کوي د دې طرف نه د الله سره د قیامت پورز ام یکون علیهم وکیلا یا څوک دې چې با پدی باندې کارساز ومن یعمل سوءا او څوک چې عمل کوي د بدی او یظلم نفسه یا ظلم کوي په خپل ځان باندې فثم یستغفر الله بیا بخنه طلب کوي د الله نه یجد الله غفور الرحیم مو یو الله لره بخون کې مهربان وما یکسب اسما او څوک چې کسب کوي د ګناه څوک چې کسب د ګناو کی فینما یکسب علی نفسه یقینا کسب یو کو کسب کوي دین او بال به په پزان باندې په خپل ځان باندې وکان الله علیم حکیما او دې الله په حکمت والا وما یکسب خطیئه او څوک چې کسب وکي څوک چې کسب وکي د خطا او اسمن یا د ګناه سم یرمی بی بریان بیا بدنامي ولګي په بل باندې په بری سړی باندې چې هغه بری دی پاک سړی دی فقد احتمل بهتان یقینا اوچته کو بهتان بوج د بهتان گناہ د بهتان و اسم مبینا او گناهکارا الله رب العزت موږ له قران او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي.